پروګرام انعقاد په دې غرض او مقصد سره شوی چې زمونږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر امیر محترم حضرت مولانا میاں ایاز احمد حقانی صاحب او د هغوی سره څومره کابینه ده نو هغوی یو فیصله کړې ده چې تحصیل شب قدر کې څومره مدارس دي او څومره سکولونه دي نو انشاءالله په هغه ټولو کې به موږ د ختم نبوت په موضوع باندې پروګرامات کوو بیا د هغې په نتیجه کې چې کوم درې سټوډنټان د سکول نه راشي اول دویم دریم او د کم مدارسو نه درې طلبه کرام راشي اول دویم دریم نو اول چې کم طالب وي د مدرسې یا سټوډنټ وي د سکول نو هغوی به انشاءالله عمرې ته لیږو هغې پسې سیکنډ چې کم راشي دوه کسان نو هغوی ته به 30,000 نقد پیسې ملاویږي او دریم نمبر ته به 20,000 روپۍ ملاویږي نو په هغه سلسله کې نن د ارنډه کلي کې اقرا سکول کې هم د سټوډنټانو د دغه سکول او د نورو سکولونو د ماشومانو منځ کې دغه مقابله او مسابقه ده نو دا تقریرونه کیږي د ختم نبوت په موضوع باندې چونکې ختم نبوت دا زمونږ د ایمان حصه ده د هغې په وجه باندې زمونږ د سکولونو یا عام خلک د دغه عقیدې نه خبرولو دپاره د آګاهي مهم دپاره او د دې سره د وابسته او روابط د مضبوطولو دپاره دا پروګرامات الحمدلله په تمام تحصیل شب قدر کې شروع دي د مدارسو چې کوم راوند هغه اختتام ته رسیدلی دی نږدې به انشاءالله د هغې اختتامي پروګرام کیږي او کوم د سکولونو طلباو مقابلې دي نو هغه الحمدلله شروع دي په دغه سلسله کې نن د ارنډې په دې سکول کې هم د سټوډنټانو خپل منځ کې ختم نبوت په موضوع باندې مقابله ده نو د دې پروګرام غرض او مقصد دا دی الله رب العزت دی او ستاسو زمونږ دا ټول سعی او کوششونه په خپل دربار کې قبول منظور کړي جزاک الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین څنګه چې تاسو وینئ دغه بیان شروع دی د پروګرام شروع د اقرا پبلک سکول دی د ارنډې د تحصیل شب قدر په تمام یونین کونسلو کې دغه سکولونو کې تقریر مقابلې شروع د عالمي مجلس تحفظ نبوت تحصیل شب قدر زیر سرپرستی او زیر نگرانی غرض او مقصد د مقابلو د پروګرامونو دغه چې دغه عقیده چې زموږ بنیادی عقیده ده او زموږ دغه بچي بیا زموږ مستقبل دی دا بیا وروستو زویلو ادارو ته بار ملکونو ته ځي چې دوی دغه ځای نه دغه عقیده زده کړي د دوی دغه عقیده راسخه شي مضبوطه شي چې انشاءالله العزیز دی بیا تر مرګه پورې په کوم ځای کې وي د دوی به انشاءالله دغه عقیده باندې ایمان ښه کلک وي او دا به مستحکم وي او باطل به بیا دوی ته هېڅ قسم نقصان نشي رسولی دا غرض دپاره دغه مقابلې شروع دي او دغه تقریرونه واړه کوي او الحمدلله ډېر ښه آګاهي مو هم وچلېده او ډېره لویه فایده هغې سره وشوه ټول خلک د دغې نه شروع شو الله کریم دې زموږ دغه ټولو مشرانو ته چې هغوی دغه هلې ځلې شروع کړي دي په دغه ټول تحصیل شب قدر کې جزای خیر نصیب وګرځوي لا زمونږ دا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر پنجپو مقابلې دي د مدارسو مقابلې وشوې اوس دا د سکولونو مقابلې شروع دي نو دې حواله کې موږ د اقرا پبلک سکول ته راغلي وو ارنډې ته نو دلته تقریبا چې 4 یا 15 طلبا دي د دې سکول هغوی مقابلې شروع دي اوس هم دا د تقریر شروع دی ماشوم تقریر کوي انشاءالله دوی کې چې کوم پست راشي هغه به بیا انشاءالله مونږ غټې مقابلې ته وباسو هغې نه بعد به بیا تحصیل مقابله وي او تحصیل مقابلې نه بعد به انشاءالله هغې چې کوم پست راشي انشاءالله هغوی ته به غټ انعام وي د مشرانو طرفو د هدایات دا دي چې کیدای شي انشاءالله عمرې ترتیب ولا برابر کړو او دغرانګې نور هم سیکنډ لپاره هم انعام وي او ورپسې به د ترډ هم خپل انعام وي انشاءالله دا به مشرانو تقریبا 12 دین ښودلي دي چې انشاءالله 12-13 دین کې راټولوي انشاءالله دغه د مشرانو طرفه دغه هدایات دي